السلام علیکم سټوډنټ څنګه یې خیر دی حالات خدي ټیک ټاک نن چې مونږ کوم ټاپک کو کنه نو دا ډیر زیات امپورټنت دی انتهایی امپورټنت دی د وجې نه ماته سره ویډیو جوړ کړل صحیح ده نو دا صرف د ایگزام د حد پورې د بوک د حد پورې نه دی امپورټنت بلکې دا چې چې په لایف کې په هر ځای کې د انګلیش سره تاسو باندې مخ کېږي دا امپورټنت دی صحیح ده نو د وجې نه دوه درې ورځې په واړولې په دې باندې خو ما چې تیار شئ تاسو صرف سکه انډرسټینډ کړئ نو د سنټنس اوس تلک غوږ کړئ تاسو. Not only does she play football, but also basketball. Under no circumstances should you leave this door open. Little did he know that he was the next target. تاسو د structure ته وګورئ کنه. Not only does she play football, does she play football. دا څنګه structure دی؟ یعنی question والا structure ښکاري کنه. Does she play football? For example زم چې I play فوټبال یا هی پلی فوټبال نو هی پلی فوټبال چې کله زه انټراګیټیو جوړوم نو څه به شو ډز هی پلی فوټبال صحیح ده نو څه ښکاري کوېسچن لیک سټرکچر ښکاري داسې د نیکسټ ته وګورئ انډر نو سرکمسټانسز شوډ یو لیو کوېسچن دی که نه داسې نیکسټ چې کوم لاین دی لیټل ډیډ هی نو لکه هی نیو نو که پرس که دا مونږ نیګیټیو ته انټراګیټیو ته وړو نو څه به شي ډیډ هی نو صحیح ده نو دا څه دی ګوره ښکاري کوېسچنز خو که مونږ وګورو که نه سیمز کوېسچن سټرکچر بالکل دا د کوېسچن سټرکچر په شان ښکاري بټ اف یو لک وی ډونټ هیو ا کوېسچن مارک صحیح ده کوېسچن مارک زموږ سره شته لاندې وګورئ دلته کوېسچن مارک نشته که نه په دې کې هم نشته او په دې کې هم څه دی نشته خو ښکاري کوېسچن او کوېسچن مارک نشته لاندې سنټنس ته وګورئ ناٹ اونلی ډز شي پلی فوټبال بټ آلسو باسکټبال ډز شي دی خو سټل زموږ سره دلته څه دی په اینډ کې فل سټاپ دی کوېسچن مارک نشته ټیک شو سو وای ډو وی هیو ا کوېسچن سټرکچر اف اټ از ناٹ ا کوېسچن نو بیا موږ کوېسچن سټرکچر یوز کوو ولې چې کله زموږ سره دا کوېسچن نه سوال پیدا کیږي که نه د خلکو په ذهن کې راځي چې کوېسچن سټرکچر خو دی او کوېسچن مارک نشته نو مطلب سوال نه دی خو د سوال په شان په یو طریقه باندې موږ یو سنټنس جوړو نو وجه د دې څه ده دا وجه څه ده دا انورژن دی ته ویل کېږي بیکاز دس از انورژن داسې یو پروسس دی که نه چې هغه یعنې سټرکچر یې بالکل د کوېسچن په شان خو کوېسچن یي نه لکه د انګلیش چې کوم زموږ سره سټرکچر دی نو دې ته لږ وګورئ سبجیکټ ورب یا آبجیکټ راځي دا د انګلیش سټرکچر دی اگزامپل ته وګورئ شي ګوز ټو سکول شي سبجیکټ ګوز ورب ټو سکول آبجیکټ دی صحیح ده اردو سټرکچر ته اوس وګورئ میں اسکول جاتا ہوں میں سبجیکٹ دی سکول چې کوم دی دا آبجیکټ دی خو دلته د ورب په ځای لګېدلی دی جاتا هو څه دی ورب دی هلته د آبجیکټ په ځای لګېدلی دی د هر لینګویج چې کوم سټرکچر هغه جدا جدا وي خو موږ صرف د انګلیش سټرکچر خبره کوو صحیح ده شي ګوز ټو سکول دا زموږ سره د انګلیش یو کامن سټرکچر دی اول کې څه راځي سبجیکټ بیا ورب بیا آبجیکټ راځي خو په انورژن کې څه کوو بټ ان انورژن وی یوز ورب بیفور سبجیکټ موږ دا ورب څه کوو ورب چې کوم دی ګوز دا څه کوو دا د شي کوم سبجیکټ چې دی د دې نه مخکې څه کوو مونږ لګوو یعنی ورب د سبجیکټ نه مخکې راځي په انورژن کې صرف دا خبره چې ورب چې کوم دی هغه د سبجیکټ نه څه دی مخکې راځي د سنټنس ته وګورئ واپس not only does she play football but also basketball under no circumstances should you leave this door open little did he know that he was the next target صحیح شو اوس انورژن ضرورت څه دی سوال راځي که نه په ذهن کې سوال را پیدا کېږي چې د انورژن مونږ کوو ولې یوز کوو ولې نو د هغې دوه ریزنز دي او هغه ریزنز څه دي ټو ساوند مور فارمل ټو ګیو مور ایمفسس صحیح شو کله چې مونږ فارمل خبرې کوو پولایټ خبرې کوو نو د هغې لپاره مونږ څه کوو انورژن یوز کوو او چې کله مونږ په یو خبره باندې ډېر زیات فوکس ورکوو نو د هغې لپاره هم څه کوو مونږ انورژن یوز کوو دا دوه خبرې دي دا دوه ریزنز دي په دې صرف د انورژن د یوز کولو صحیح ده چې کله مونږ ورب د سبجیکټ نه مخکې یوز کوو په څه سچویشن کې نو هغه مونږ څه د وجې نه کوو ټو ساوند مور فارمل یعنی داسې چې یو خبره په دوو طریقو کېږي نه تاسو له کلاس کې ما اگزامپلز در کړي هم په دوو طریقو کېږي نو چې کومه ښه طریقه وي کومه پولایټ طریقه وي نو چې هغه مونږ یوز کوو د هغې دپاره مونږ څه کوو انورژن په انګلیش کې یوز کوو صحیح ده او یا په یو خبر باندې ډېر زیات فوکس مونږ کوو نو هم مونږ بیا څه کوو انورژن یوز کوو In English, whatever you put towards the start of the sentence tend to be the focus. په انګلیش کې زموږ سره دا روټینی که نه چې په کومه خبره مونږ فوکس زیات ورکوو نو هغه خبره څه کوو هغه مونږ مخکې راولو whatever you say first is kind of what is the important thing important شي څه کوو هغه د سنټنس په اوله کې لګوو اوس په تاسو پوه شئ اگزامپل ته ګورئ فار انسټنس
अंडर नो सर्कमस्टांसेस शुड यू लीव दिस डोर ओपन. अंडर नो सर्कमस्टांसेस दी तो गो रही, शुड यू लीव दिस डोर ओपन. किसी भी हाल में, हम उर्दू में इस तरह बोलते हैं ना, किसी भी हाल में मैं ये होने नहीं दूंगा. ठीक शो या मुझ पख्तो की मोए इस हाल बांधी बहुम जा दाऊ नकम या बदाऊ नकम या बता ले इजाजत दर नकम नो किसी भी हाल में दा मंग मख के वले रावलो जकची मंग पदे बने डेर जत फोकस वर्को अहमियत सही जम पदे खबर बांधी नो मंग दा प सेंटेंस की मख के रावलो देने बे बात सो को शुड यू लीव दिस डोर ओपन. सही दा मंगा शुड सदे मॉडल वर्ब देखना, मॉडल वर्ब मंग सको मख के मरावाड़ो द यू ना, यानी यू सब्जेक्ट थे पकार खुदावे ची यू शुड लीव दिस डोर ओपन. सही दा मंग सो को शुड यू लीव दिस डोर ओपन. नो इन्वर्जन मंग स द पार यूज को कल मंग पे खबर डेर ज्यादा फोकस को डेर ज्यादा जोर वर को, यानी पे इस हाल की हम तजा दरवाजा सशी नशे पर खाओ दे. नो मंग दागे द पार सको दासी फ्रेज अंडर नो सर्कमस्टांसेस दासी फ्रेज इस्तेमाल किरा वली लक उर्दू की चमक संग वाई करना किसी भी हाल में आप इस दरवाजे को नहीं छोड़ सकते. सही ना. नो इन्वर्जन बस दे द पार मंग यूज को खवास इन्वर्जन की संगम यानी नेगेटिव इन्वर्जन, चूँकि इन्वर्जन अक्सर जम सर बदासी टाइप फ्रेजेस की राजी सेंटेंसेस की राजी नेगेटिव की न मंगा दागे वो कोशिश बकाऊ चीदा संग चेंज की. सही था. यानी मॉडल ऑक्सिलरी दा लगी जम सरा सही शो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ची कमी या प्लस सब्जेक्ट लगी और स्ट्रक्चर ऐसे ही लाइक ए क्वेश्चन स्ट्रक्चर नोज देता हो रही. लेकिन नॉर्मल सेंटेंस जम सर सदे आई विल नेवर टॉक टू हिम अगेन, आई विल नेवर टॉक टू हिम अगेन. और जो कल मंगा इन्वर्जन को बिया बस को पे सेंटेंस जोर वर को फोकस वर को न सब नेवर विल आई टॉक टू हिम अगेन. सही शो नेवर और विल बस शी रामख की शी नेवर दाजम सर यो वर्ड दे नेगेटिव यानी नेगेटिव इन्वर्जन दे कना नेगेटिव वर्ड चिकम दे बी खिमख की रावाड़ो बिया बस चिकम मॉडल वर्ब दे अगदल तरावाड़ो और बिया सशो सब्जेक्ट यानी मॉडल वर्ब अवल राशि और सब्जेक्ट सशी आई बिया रुस तराशि. नेवर विल आई टॉक टू हिम अगेन और नूर चिकम सेंटेंस रेस्ट सेंटेंस थे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस अगा सको बखपल जे राशि. नो इन्वर्जन हम दासी की. नेक्स्ट एग्जांपल दो करे आई कैन रेयरली फाइंड टाइम टू डू माय होमवर्क. नो रेयरली सशो द एडवर्ब दे दाती मख की रागे बिया कैन मॉडल वर्ब रागे और बिया सरागे आई रागे और बिया सेंटेंस चिनूर कम दे नो बखपल जे रागे रेयरली कैन आई फाइंड टाइम टू डू माय होमवर्क. सही शो द एम्फसिस द पारा सको द दास स्ट्रक्चर यूज को. हाँ उस दा क्वेश्चन फायदा की जब कम दागे किसी मॉडल वर्ब्स नहीं बिया दागे सर सको नो आगा सदे नेगेटिव इंप्रेशंस विदाउट मॉडल एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी दा सेंटेंसेस खुजम सरी कि जब बाकी की मॉडल वर्ब नहीं. लाइक फॉर एग्जांपल आई नेवर गो टू द मार्केट दाजम सर दे बदी कि सर मॉडल वर्ब निश्त कना आई और गो खुजम सर मेन वर्ब दे टू द मार्केट दा शो ऑब्जेक्ट शो नो दा चूँकि सिंपल सेंटेंस दे प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस दे बदी के मुंग ऑलरेडी पता ही आई नेवर गो मॉडल वर्ब हो पकी निश्ता हो चकला दा मुंग नेगेटिव तवाड़ो न प नेगेटिव की दा सराजी जम सर डू डज राजी. ठीक था. नो दा का डू बच्चों के आई दे दा आई सर डू लगी यानी फॉर एग्जांपल जम ची दा आई नेवर गो टू द मार्केट का परस कदा बीखी सिंपल नेगेटिव तेड़म करना जब सम ची आई डू नॉट गो टू द मार्केट, आई डू नॉट गो टू द मार्केट. नो डू हम पके फायदा को सिंपल की नो अगर डू सशो दल तरा गए नेवर डू आई वर्ब चिकम दे चूँकि डू दे यानी ऑक्सिलरी वर्ब चिकम दे और आई चिकम दे सब्जेक्ट दे नो सब्जेक्ट हम सको द ऑक्सिलरी वर्ब न रुस्ता को बस टोल द सेम स्ट्रक्चर दे मुश्किल पे किसे निश्ता सही. नेक्स्ट टू करे आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम रिसेंटली, आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम रिसेंटली. सही था. नो स्टार्टेड चूँकि जम सर पास्ट फॉर्म दे और पास्ट फॉर्म की जम सर डू पजेसे लगी डेड लगी नो हाँ डेड सशो दिल तुम कराविस तो रिसेंटली डेड आई स्टार्ट गोइंग टू द मार्केट रिसेंटली दल तो एडवर्ब दे एडवर्ब मुंग दल तो बिल्कुल टॉफ तरह विस तो सही था. यानी एडवर्ब चिकम या बिल्कुल जम सर अवल के राजी रिसेंटली बिया डेड खो चूँकि दल तो नहीं तो हम तो पता जिदा पास्ट टेंस दे अब पास्ट टेंस की डेड मुंग सर लेकिन होगा डेड मख की राविस तो सब्जेक्ट सद अगम रुस तराविस तो अब या नूर चिकम सेंटेंस दे अगा पखपल जरा स्टार्ट गोइंग टू द जिम स्टार्ट जकर आगे दल स्टार्ट खत्म शो करने चिकल दल तुमको डेड उलगा सही था. नकाशा नेक्स्ट सेंटेंस दे आई रेयरली ईट फास्ट फूड एट यूनिवर्सिटी. सही था. नो रेयरली दल तरह गए चूँकि दा हम सिंपल सेंटेंस थे नो डू रहा रेयरली डू आई ईट फास्ट फूड एट यूनिवर्सिटी. सही था. यूनिवर्सिटी से मुझे रकम दी इम्प्रेशंस विद नो यानी नूर चिकम यानी दासी सेंटेंसेस ची बाकी की नेगेटिव राजी पदी मख की हम बदी की नो बिल्कुल यानी फॉर एग्जांपल तासो कर के ना डोंट टच द मशीन व्हाइल इट्स ऑन
یعنی بالکل نیگیټیویټي د بګی کنه چې ماشين مټچ کوا چې تر سو پوری دا آنی صحیح ده یو مست ناٹ سپیک ټو هیم ډونټ فیډ د پینګوینز صحیح ده نو دا زموږ سره سدي نو ولا امپریشنز دي یعنی دا سنټنسز چې باغی کې څه ده نیگیټیویټي ده یعنی چې دا کار مکوا صحیح ده نو داسې سنټنسز چې کله مونږ اړو کنه انورژن د دې مونږ کوو د دې نه مخکې مونږ صرف دوه فریزز لګو اولنې فریز چې کوم دی زموږ سره انډر نو سرکمسټانسز او دویم چې کوم دی آن نو اکاونټ دا دواړه سیم دي صحیح ده پلس شوډ یا مست ولګو انډر نو سرکمسټانسز شوډ یا مست یا ان نو اکاونټ شوډ یا مست صحیح ده ایگزامپلز ته وګورئ لاندې Under no circumstances should you touch the machine while it's on. برو ګورئ don't touch the machine while it's on. صحیح ده don't touch the machine while it's on. نو بیا د دینه چونکه دا د یو نیگیټیو فریز دی نیگیټیو سنټنس دی دا نیگیټیو سنټنس سره سکو موږ دا غینه مخکې ولګو under no circumstances چونکه موږ وایو کنه don't touch the machine دا ماشين ما ټچ کوي چې کله دا آنی نو د دې لپاره موږ سکو په انګلیش کې یو فریز راولو او فریز دی under no circumstances بیا سوکو موږ ویلو کنه چې پلس should نو should یا must موږ دلته لګو should you touch the machine while it's on وره سبجیکټ چې کوم دی یو دی او should دی ماډل ورب صحیح دی نو ماډل ورب د سبجیکټ نو مخکې راغلی دی حالانکه په کار داسې و چې you should touch the machine صحیح ده په انورژن کې موږ سکو په انورژن کې موږ ماډل ورب چې کوم دی هغه راولو مخکې د سبجیکټ نه صحیح ده نیکسټ سنټنس ته وګورئ on no account must you speak to him صحیح ده بالکل که هر څه وجه بالکل ته به د هغه سره خبرې نه کوې صحیح ده on no account بیا د هغې نه بعد سره should یا must راځي نو دلته سره must لګېدلی دی صحیح on no account must you speak to him نو must ماډل ورب دی یو چې کوم دی سبجیکټ دی سبجیکټ د ماډل ورب نه وروسته راغلی دی نارمل چې کوم سبجیکټ وي نو هغه د ماډل ورب نه مخکې راځي لکه داسې به راځي چې you must speak to him نو دلته سره راغلی دی must you speak to him داسې تھرډ نمبر سنټنس ته وګورئ اولنی چې کوم دی don't feed the penguins کنه don't feed the penguins نو دا څه شو چې کله موږ انورژن د دې کوو نو څه شي انډر نو سرکمسټانسز should you feed the penguins صحیح ده should you feed the penguins don't feed دغه don't چې کوم دی دا موږ ریپلیس کړی په څه باندې انډر نو سرکمسټانسز صحیح ده نور should you feed the penguins impressions with little was داسې سنټنسز کنه چې کله مونږه داسې یو سچویشن کنه چې مونږ ته د سبب باره کې پته نه مونږ ته د سبب باره کې نالج نه دا غي سره مونږ څه کوو دا لیټل ورډ چې کوم دی دا مخکې یوز کوو لکه سبجیکټ لیټل پلس ډیډ ډو ډز برازي پلس سم ون پلس نو دا سټرکچر دی سنټنس ته وګورئ تاسو بس پوه شئ جان ډیډ ناٹ نو هی واز بینګ فالوډ یعنی جان ته پته نه و چې هغه فالو کیږي هغه پسې شاته څوک روان دي هغه فالو کیږي صحیح ده نو هغه ته چونکه پته نه و نو موږ ته د دې لپاره د سنټنس سټرکچر لپاره څه کوو چې کله دا موږ انورژن ته وړو موږ هغه کوو لیټل تی سره پر مخکې چونکې ته پته نه ونه لیټل ډیډ نو لیټل ډیډ جان نو سټرکچر موږ څه ویلی دی چې لیټل به راشي پلس ډیډ به راشي یا ډو یا ډز به راشي صحیح ده چونکې دلته ډیډ دی سیکنډ فاست ټینس دی چونکې ډیډ راغلی ډیډ ورب دی یعنی اکزیلري ورب دی او اکزیلري ورب نه بعد سره راغلی دی جان راغلی دی یعنی سبجیکټ راغلی دی او بیا نور چې کوم سنټنس دی نو دیټ هی واز بینګ فالوډ لیټل ډیډ جان نو دیټ هی واز بینګ فالوډ دا فارمل دی صحیح ده فارمل موږ ویلو کنه چې موږ کله فارمل سنټنس وایو نو هغه په داسې انورژن کې بیا یوز کوو صحیح ده چې کله زموږ مطلب فارملی یعنی داسې یو خبره کوو چې هغه فارملی پولایټي نو موږ څه کوو انورژن یوز کوو نور نارملی جان ډیډ ناٹ نو هی واز بینګ فالوډ دا هم ټیک دی خو که پرس که موږ فارمل طرف ته ځو پولایټ طرف ته ځو بیا موږ څه کوو لیټل ډیډ جان نو دیټ هی واز بینګ فالوډ ایما ډز ناٹ ریئلایز دیټ هر بیگ از میسنګ دا یو سنټنس دی دغه سره مطلب پوره کیږي خو پرس که موږ انورژن کوو د دې نو د دې به داسې کوو چې چونکې ډز ناٹ ریئلایز هغې ته پته نه وه نو لیټل ډز ایما ریئلایز دیټ هر بیگ از میسنګ صحیح ده لیټل موږ ولګو هغې نه بعد بیا چې کوم اکزیلري ورب دی ډز ولګېدو او ایما ولګېدو نور په دې مخکې سنټنس کې وګورئ نو ایما ډز دی او دلته ډز ایما دی صحیح ده انورژن هم دی ته وایي چې څه اکزیلري ورب یا ماډل ورب به دا د سبجیکټ نه څه شي مخکې به راځي کنډیشنل انورژن کنډیشنلز انورژن اوس د کنډیشنل چې کوم انورژن کې به څنګه کی پر اف کلاس دی په اف کلاس کې موږ څه لګو یا شوډ لګو یا ور لګو یا هډ لګو ټیک ده ور دغه اف کلاس چې کومي کنه په دې کې اف هی کنه ځکه وته موږ اف کلاس وایو نو لیو اوټ اف اینڈ پٹ د ورب ایٹ د بیګینینګ اف د سنټنس اف چې کوم دی ته موږ میټاو ختم کو او د سبجیکټ یعنی ورب چې کوم دی
دا موږ د بیګیننګ په سنټنس په بیګیننګ کې ولګو صحیح ده this kind of changes take place in literary and formal text English صحیح ده ما تاسو ته مخکې وی کنه literary کم چې دي literary and literature سره ریلیټډ شیزونه دي صحیح ده یا formal چې کوم انګلیش ته formal انګلیش یعنی polite چې کوم انګلیش ته پاږي کې موږ څه کوو دا یوز کوو example تو ګورئ if you should be in any kind of trouble call me که پرس که ته په هر قسم سره trouble کې نو څه کال ماته وکړه نو if you should if ختم شو اف په ځګي باندې څه شو هغه شوډ راغی او بیا یو راغی یعنی سبجیکټ وروسته راغی ماډل ورب مخکې راغی نو شوډ یو بی ان any kind of trouble call me څنګه چې مخکې مونږ کول ماډل ورب مخکې راځي هم دغه شان دا conditional inversion دا هم دي if he remembers his name we will be able to help him replace if with should چونکه دلته خو should شته هم نه خو چونکه conditional دی فرست یا دغه فرست کنډیشنل لګنه نو ریپلیس اف with should دا اف چې کوم دی د موږ په should ریپلیس کو نو should he remember his own name we will be able to help him بعضی ټایم کې سټوډنټس دا مخې ته راشي نو بیا وایي چې دا خو غلط دی should he خو باغې کې شتم نه should خو چونکه په کنډیشنل کې شتم نه او دلته موږ لګولای دی نو صحیح هغه ته بیا غلط ښکاري خو دا صرف د اف په ځګي باندې موږ should دلته ولګو صحیح ده should he remember که په should پکې جواب په اف ریپلیس کو که نه پکې هم نو هم به موږ څه کو د ځان نه براولو صحیح ده if she were to find out about it she would freak out if ختم شو ور راغی چونکه ور دلته شته کنه الریډي نو دلته د شوټ ضرورت نشته دلته ور راغلی دی اکسیلري ورب هغه اکسیلري ورب څه شو دلته د اف زګي واغستو ور شي to find out about it she would freak out ګوره نور به څه چینج نه راځي صرف په دې سبجیکټ او په دې اکسیلري ورب یا ماډل ورب چې کوم دی په دې کې به چینج راځي صحیح ده نو شي ور شي او اف ته ختم شو if I had not studied at school I would not have entered the university ګوره اف ختم شو اف میټاو شو head د اف زګیل راغی او آی تی دی خو راوړې not studied at school I would have entered this university ټیک شو نو کنډیشنل هم داسې وړي بس دغه دی که دینه بعد په هم څوک پوه نشو ماته ووایي زه به نور مزید به کوشش وکړم چې دینه په اسانه طریقه پوه کړم صحیح ده خو دا یو ځل باندې نه کېږي 2-3 ځله دا ویډیو وګورئ انشاءالله چې پوه یم په شي صحیح ده تھینک یو ویری مچ